نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو قول دی چې الله تعالی کدا نه غوښته چې دا ټول امت جنت ته لاړ شي نو رمضان او قل هو ان صورت اخلاص په نه رالیږو. د دې دواړو نه دا صفته لګي چې الله تعالی په څه طریقه باندې دا امت جنت ته بول غواړي. د رمضان میاشت ته چې ګورې د هر طرف نه پاغې کې امت طرف ته رحمتونه متوجه چې چرته رحمتي الته عذاب نه. دیو جن چې ډېر ښه خلق نو هغې دپاره وي اوله رحمت اول ورځې رحمت دی ان د دې دپاره خو بس رحمت فورا راغی او دا سست نه دا چستو چې کوم خلق سستو لږ نه هغې دپاره وي چې تا دپاره خو بیا دویمه حصه چې ده و اوسطه مغفرت ستا به دلته مغفرت وشي او چې ډېر بېکاره و د هغې دپاره وي چې و آخره عتق من النار کم از کم په د اخري لسو ورځو کې خو به ته د جهنم نه خلاص شي خو لږ ډېر چې راویښ شي. نو آخري عشره ډېره قیمتي ده. په دې کې یو څو خبرې دي چې په دې نورو کې نه وي. یو په دې کې زیات چانس د لیلة القدر دی. دویم په دې کې یو عمل کیږي چې هغې ته اعتکاف وایي او دریم په دې کې خلق د سرسایې یا د فطرانې تیاری کوي. اعتکاف د الله په نسبت باندې دومره قیمتي دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې اعتکاف 10 فی رمضان که حجتین و عمرتین. په آخري لس ورځو کې چې څوک په جومات کې په مسجد کې اعتکاف وکړي دا داسې لکه 2 کامل حجونه او 2 کامل عمرې چې وکړي. یو حج کم از کم 10 لک روپۍ غواړي، 2 حجونه به 20 لک روپۍ غواړي او 2 عمرې به 15 لک روپۍ کم از کم غواړي. نو دا دواړه چې ته یو ځای کې نو 25 لک روپو نقصان او د 25 لکو خرچې نه بغیر ستا 2 کامل حج او 2 کامل عمرې تا ته نصیب شوې. دا اعتکاف دومره قیمتي دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله زمانه کې همیشه اعتکاف کړی دی او چرته یې پرېښی نه دی. او دا اعتکاف چې یو پیره رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاتې شوی نو بیا هغه اعتکاف رسول الله صلی الله علیه وسلم په راتلونکي میاشت کې ډبل وکړو یعنې 20 ورځې وکړو. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ان النبي صلی الله علیه وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان. رسول الله صلی الله علیه وسلم با د اخري لسو ورځو کې اعتکاف کو حتی توفاه الله تر دې پورې چې الله تعالی واغستو. دې نه پته لګي چې د دې د قیمت اندازه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خپلو مصروفیاتو باوجود اعتکاف له ټایم ورکاو. نو حضرت انس رضی الله عنه وایي کان النبي صلی الله علیه وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان فلم یعتکف عاما. یو کال نو کړی نو فلما کان عام المقبل اعتکف 20. نو کله چې راتلونکی کال راغی نو د 10 په ځای 20 ورځې بیا وکړې. دا اعتکاف ډیر زیات قیمتي دی او په دې اعتکاف کې یو سړی د ټولو نه بهترین چانس دا دی چې تا ته به لیلة القدر میلو شي. لیلة القدر دومره قیمتي دی چې په لیلة القدر کې الله د لیلة القدر په باره کې وایي خیر من الف شهر. دا د 1000 میاشتو نه غوره دی. لیلة القدر خیر من الف شهر مطلب دا چې کم کار ته په لیلة القدر کې وکې دا ته په بل کال د نورو ورځو په 1000 میاشتو کې هم نشي کولی. حضرت مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو مثال ورکړی دی لکه په عام حالت کې چې ته د قرآن یو حرف ووایې لکه الف لام میم کې الف شو په دې به الله تعالی 10 نیکۍ درکوي. خو دغه الف لام میم چې ته د لیلة القدر په شپه باندې ووایې نو په دې به الله تعالی چې تعالی دغه کیلکولیشن هغه کړی دی نو د یو حرف په تا ته 80,000 نیکۍ میلویږي 60,000 نیکۍ. دیو جن فرمایي چې هغه سړی ډېر لوی بدقسمته دی چې هغه د لیلة القدر نه محرومه شي. لیلة القدر نه به څوک محرومه کیږي؟ د چا چې په دغه شپه جنګي، څوک چې دغه شپه باندې په بازارونو کې ګرځي، څوک چې په دغه شپه باندې په جیل کې، څوک چې په دغه شپه باندې شراب څکي، څوک چې په دغه شپه باندې لاټري کوي، څوک چې په دغه شپه باندې د بې حیایۍ فلمونه ګوري، څوک چې په دغه شپه باندې جواري کوي،
څوک چې په دغه شپه باندې نعوذ بالله شراب څکلي دا ټول د دې نه محرومه دي. دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د لیلة القدر دپاره ما تا ته بار بار وینا کړې وه چې ته د لیلة القدر په تلاش کې بځې او کله به یې ګورې تحروا لیلة القدر فی الوتر من العشر من رمضان. بخاري حدیث دی. اخري 10 ورځو کې په ناتکو شپو کې به ګورې نو دغه د معتکف چې څوک په اعتکاف کې کینی د هغه ډېره خوش قسمتي دی چې هغه په جومات کې ناست وي. نعوذ بالله نه خو هغه شراب څکي نه خو هغه جنګ کوي نه خو هغه کنزل کوي نه خو هغه دروغ وایي بلکې لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. د فرشتو په باره کې چې کوم صفت راغلی هغه صفت په ده کې وتبتل الیه تبتیلا د ټول څیزونه پرېښي ځان الله تعالی ته حواله کړی بلکې په یو انداز کې دی وایي تیرے مسجد کو جبینوں سے سجایا ہم نے. زما الله مونږ دا جومات ستا په خپلو تندو باندې د تندو په سجدو باندې ښکلی کړو او تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے او ستا قرآن زموږ د سینې سره لګېدلی دی یا په یادو وایو یا تلاوت کو یا ترجمه کو یا تفسیر ګورو. نو گویا کې دا سړی ډېر خوش قسمته دی ځکه که لیلة القدر راشي او د یو حرف 60,000 نیکۍ نو دی به د دې نه محرومه نشي. نو نیک خلق چې دی ښه خلق چې دی هغه اعتکاف ته کینی او د اعتکاف غټه فایده دی چې دی به انشاءالله د لیلة القدر نه محرومه نشي. ځکه حضرت ویلو من حرمها فقط حرم الخیر کله. څوک چې د دې لیلة القدر نه محرومه شو یعنې په دغه شپه د جنګ کړی او په هسپتال کې پروت خوږو یا څوک وخلی و جیل ته تللی و یا په دغه شپه شراب څکلي و یا په دغه شپه جواري کړې وه یا په دغه شپه باندې ډاکه اچولې وه نو دی خو د دنیا د ټولو خیرونو نه محرومه شو. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو اذا کان لیلة القدر نزل جبریل فی کبکبة من الملائکة یصلون علی کل عبد قائم او قاعد. دغه وخت کې فرشتې راغلي د فرشتو لښکري مشري څوک کوي جبریل ځای په ځای ولاړي او چې کم خلق ولاړي د الله عبادت کوي یا ناست د الله عبادت کوي په دې خلقو باندې د دې دپاره د رحمت دعاګانې کوي د دې په دعاګانو باندې امین وایي. نو د جبریل او د فرشتو له دوا نه به محرومه شي هغه سړی چې د لیلة القدر په شپه باندې غافل وي او معتکف چې دی الحمدلله دغه نه د لیلة القدر نه غافله نه وي. نو د معتکف دومره فایدې دي او دومره برکتونه دي چې وایي معتکف په کور کې ناستی او په خپل ځای کې ناستی او د اعتکاف کوي نو بعضې داسې نیک کارونه دي چې د هغې نه دی محرومه وي. ځکه اعتکاف په څه ماتیږي نعوذ بالله که دی مرتد شو نو اعتکاف پې ماتي. دویم دا چې که د روژه ماته کړه حق روژه وخوړه نو اعتکاف پې ماتي. او دریم دا چې دی د جومات نه بار ته ووت نو د اعتکاف پې ماتي. نو دی د جومات نه بار ته نشي وتی دی د جومات نه بار ته به ویسه لوځي وی د جومات نه بار ته به دی لوځي چې د اودس ماتی یا اودس کوي فرض اودس وی دی د جمعې په ورځ باندې د جمعې د سنت غسل دپاره نشي وتی دی به د فرض غسل دپاره که دی په ده باندې غسل واجب شو نو بیا خو وتی شي ادروایز نشي وتی دی پوزې سوڼولو له د جومات نه بار ته نشي وتی دی خراش کې چلو له د جومات نه بار ته نشي وتی دی چې روټۍ وخوري نو خولې کنګالولو له د جومات نه بار ته نشي وتی دی برش کولو له د جومات نه بار ته نشي وتی دی په عین کې خپلو ویښتو ټیک کولو له جومات نه بار ته نشي وتی ځکه د جومات نه بار ته وتل دا د اعتکاف ماتوي. نو دا خوش قسمته انسان دی نو دی په دغه کې دی خو بعضې کارونه داسې دي چې په جومات کې دننه نه کېږي لکه د مریض تپوس له تللو نو عیادت یو نیکي ده دی ته محرومه دی. د بل په جنازه کې شرکتو نو بل په جنازه کې شرکت یو نیکی دی دی ته محرومه دی. نو دا شک د لم ختم کو ځکه حضرت ابن عباس رضی الله عنه روایت ته قال فی المعتکف د معتکف په باره کې حضرت ویلو هو یعتکف الذنوب ویجری له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. کم دیو د ګناهونو نه خو بچي ځکه دی په اعتکاف کې دی خو دروغ هم نه وایي غلطي هم نه کوي خبرې هم نه کوي که څوک سره زیاتی خبره کوي نو دی ورته وایي آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے میں نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے باقی باتیں بعد میں کر لیں گے. نو دی خو د ګناهونو د هرې خبرې نه بچي او کم خلق چې بار نیکۍ کوي اگر د په کاته کې الله اسې په مفتو کې لیکي ویجري له الحسنات ولا یجري له من الحسنات كعامل الحسنات
یعنی یو سړی ستا ورور دی هغه په اعتکاف کې نه دی هغه تلی او هغه عیادت وکړو یا په جنازه کې شرکت وکړو هغه ته چې څومره ثواب میلاویږي دا بل ورور چې په اعتکاف کې ناست دی دته په مفتو کې میلاویږي نو د دې نه بله غټه خوش قسمتي رده شته د دې وجې نه حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها بل یو روایت دی چې ته په اعتکاف کې کینې نو السنة علی المعتکف په معتکف باندې دا لازم دی الله یعود مریضا چې دی به د مریض تپوس له نځي ولا یشهد جنازتا او دی به د جنازې لم نځي او دی به د جومات نه لا یخرجو دی به نه وځي د دې نه الا لما لا بد منه مګر صرف هغې شي له به وځي چې د هغې نه بغیر د ده ګزاره نه کېږي نه اودس ماتي له یا دغه واجب او فرض غسل له باقي د جمعې د ورځې کوم غسل چې دی هغه به دی نه کوي باقي د تبرید چې ورته وایي چې یاره لږه ګرمي وشي ځان یخ کم نو یخوالي له به نه ځي او خولې کنګالول له به هم نه ځي نو دا د اعتکاف معتکف غټه خوش قسمتي دا ده چې دی په دغه کې او کما په آخري ورځو کې چې کم قیمتي شپه ده چې هغه ته لیلة القدر وي او الله د هغې صفت کړی دی چې لیلة القدر خیر من الف شهر او په هغې کې جبریل راغلی او فرشتې راغلی نو دی به انشاءالله یا قائمني یا به قاعدني او دی به د جبریل سره د ده فرشتې د سره لاس میلاو کړي دته به دعا وکړي او د ټول عمر به په خیر تیریږي نو دا د معتکف یو غټه خوش قسمتي ده چې دته به دا میلاو شي دی به د اعتکاف په حالت کې د ده به کوشش دی چې دی بې فایدې خبرې ونه کړي یو مشر خبره کوله چې چا یو ورځ بغیر د ګناه نه تیره کړه ټوله ورځ او ګناه یې ونه کو دا داسې ده لکه ده چې دا وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تیر کړی نو معتکف به انشاءالله 10 ورځې مکمل ځان د ګناه نه ساتي او د 10 ورځو نه پس چې دی راوځي نو د به 10 ورځې یو قسم له د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تیری کړي نو اعتکاف یو ضروري عمل دی دا اعتکاف به د 2024 د رمضان د اتوار په ورځ یعنې په 31 مارچ د ماښام مونځ به د مسجد کې کول غواړي اعتکاف بغیر د مسجد نه کېږي ځکه قرآن کې الله تعالی ویلي وانتم عاکفون فی المساجد تاسو چې اعتکاف کوئ نو په جوماتونو کې به یې کوئ نو په هغې جومات کې به یې کوئ چې په هغې کې مونځ کېږي نو کوم ځای چې مونځ کېږي د امامتۍ او دې ته جومات وایي نو دې وجې نه د مولوي صاحب کمره په جومات کې نه ده شامله او اذان خانه که د جومات نه باري په هغې کې صرف اذان ویل شي نو هغه هم په جومات کې نه دی شامل نو دی به د جومات نه راوځي نو دی به په 20 تاریخ د رمضان د مازیګر نه پسه د ماښام نه مخکې جان جومات ته رسوي او که فرض که ده دا اعتکاف وکړو نو دته به الله تعالی د نورو قیمتي ثوابونو نه علاوه د 2 کاملو عمرو او د 2 کاملو حج ثواب ورکړي په دې دوران کې یو بل کار چې کوم دی هغې ته وایي فطرانه یا سرسایه ځکه د مسلمان صفت چې الله کړی دی چې نیکي څه ته وایي نو د نیکۍ ړومبنۍ خبره دی چې آمن بالله په الله او په رسول او په آخرت به د ایمانی یعنی هر کار چې کوې نو په دې بنیاد به یې کوې چې الله پې رضا شي د رسول الله په طریقې او اجر یې ماته په آخرت کې میلاو شي خو بیا به ستا ټیسټ اخلي نو ټیسټ په دې څنګه وي وآت المال علی حبه بیا به دې پیسې لګوي نو کم سړی چې شومي او د پیسو د لګولو په وخت کې بیکاره ثابت شي دا سړی چې دی د د ایمان دا دعوه چې ده دا زیاته ریلایبل او یقیني نه ده ځکه چې دی د ټیسټ په وخت کې ناکامه شو نو د دې روژې په اخر کې یو ورځې چې هغې ته اختر وایي او د اختر نه مخکې مسلمانان پکار دي چې هغې سرسایه ورکړي هغې فطرانه ورکړي دا فطرانې 4 فایدې دي یو دا چې دا سړی شکر ادا کوي چې خدای مال دې توفیق راکو ما روژې ونیوې ما منځونه وکړل ما تراویح وکړې یا الله زه ستا دې نعمت یو بل نعمت زما سره دی چې هغه د پیسو په صورت کې دی تا مال راکړي دي زه خپل جیب ته لاس کومه او زه فطرانه ورکومه دا دې شکریه ادا کی دا چې دی چاله ورکوي هغه د دنه غریبي چې غریب لی ورکي نو د دویمه فایده دا وشي چې د هغې غریب په زړه کې د ده سره مینه د ده په زړه کې د هغه سره مینه پیدا شي باهمي محبت چې دې ته جوړ وي
دریم دا چې دا فطرانه چې دا مکملاتو نه ده. مکملات دې ته وایي چې دا کم ضروري عمل تا وکړو کو په دې کې څه په تکمیل کې څه نقص راشي دا نقص به په دې پوره شي. دې ته جبیره وایي، دې ته مکملات وایي. لکه څنګه چې موږ سنت کوو، فرض مونځ زمونږ ماسپښین 4 رکعاته دی، خو موږ د هغې نه مخکې 4 رکعاته سنت کوو، د هغې نه پس بیا 2 رکعاته سنت کوو چې کو په دې فرض مونځ کې څه کمی دا سنت به پوره کی. نو دا سنت او نوافل په حقیقت کې د فرایض مکملاتی. نو تا چې کومې روجې نیولې وې نو که په هغې کې څه نقص راغلی نو دا صدقه فطر چې ده انشاءالله دا به هغې ځای پټ کي او هغې له به جبیره ثابته شي، کامل به کی. او 4م نمبر پیدا دا ده چې کوستانه سو ګناه شوی او لغو رفس خبره دې کړي نو الله به رته هغه معاف کي. دی وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو فرزر تحرا للصيام، ستا مونځ به پې پاک شي. زکات الفطر تحرا للصيام من اللغو والرفث، هغه چې زکات د فطر لازم کړی دی د دې دپاره چې کو تاسو لغویات او څه ګډې وډې د ویلي د هغې نه به ستا روژه پاکه شي. دویم به څه وشي وطعمة للمساکین، او مسکینانو ته به خوراک میلاو شي. ته چې د اختر مانځله ځې چې د دې نه مخکې دا فطرانه تا ورکړي او دا فطرانه رسول الله صلی الله علیه وسلم دې لپاره به اعلان کاو، ځکه چې ته د مانځه نه وروسته ورکې نو هغه غریب سړی به جومات ته مانځله راغلی او کپړې به یې نه وي، څادر به یې نه وي، بوټان به یې نه وي، سپلی به یې نه وي، جورابې به یې نه وي، ځکه پیسې ورسره نه وي. نو که دا پیسې به ته مخکې ورکې، ځکه فرمایي وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا کړې وه چې تاسو به دا صدقه فطر چې ده د اختر د مانځه نه مخکې ورکوئ چې مانځله خلق لا نه وتی چې خلقو ته رسېدلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې کم د دې کم مقدار ښوولی و د هغې دپاره نصف صاع من بر، غنم یا د غنم وړو نیم وږې تقریبا 2 کیلو جوړیږي. نو 2 کیلو وړه به چاله ورکې یا به د 2 کیلو غنم چاله ورکې. اکه دا نن د دې قیمت چې ستاسو په کلي کې څومره قیمتي لکه په پاکستان کې موږ ته چې چا ویلي وایي چې 340 روپۍ به د دې ورکې. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې غنم نو ښوولي وصاع من شعیر، او د وربشو نه به 1 وږی ورکې چې تقریبا 4 کیلو یا 3.5 کیلو جوړیږي. نو دا 1 وږی چې ته ورکې ساع چې ورته وایي د دې قیمت جوړیږي 800 روپۍ. نو یوازې به 340 نه ورکې. بعضې خلق به چې کله دولت وسره او هغه وایي چې ما سره پیسې شته نو هغه به د غریب امداد په دې حساب وکړي چې هغه هر نارینه یعنی هر پلار او د خپلو نابالغه بچو سرسایه په پلار ده، په مور نشته. مور به صرف خپله سرسایه ورکوي. نو د ده سره چې کله پیسې یي او دی ورکولی شي نو د له پکار دي مثلا 3 د ده ماشومان دي چې نابالغه دي، بالغه نه، د دې 3 نابالغه چې د وربشو په حساب ورکوي نو 3 8 24 نو 2400 روپۍ به د هغو ورکوي او 800 به خپلې ورکي، تقریبا 4000 د پاسه به جوړې شي. خو که دی د دې 300 په حساب ورکوي نو بیا خو په زرو باندې ځان خلاص کی. نو دی به ځان ته ګوري چې که د وس کېږي نو دی به یوازې په غنمو پورې نه نښلي بلکې دی به شعیر د وربشو په حساب ورکي. او که څوک برید تاوی او شملی اوچتی چې ما له خدای پاک ډېر څه راکړي دی او شکر دی نو یوازې په دې نه خلاصېږي. هغه له پکار دی چې هغه خپله سرسایه د کجوري په حساب ورکي او عامې کجورې په حساب چې څوک ورکوي نو نن سبا د یو کس سرسایه 2400 روپۍ جوړیږي. نو ته ویلی شي چې که د 3 ماشومانی او د په خپله وسره نو تقریبا 4 2 8 9000 روپۍ لګ بګ به دی ورکوي ټوټل سرسایه. دی به یې د هغې غنمو په بنیاد نه ورکوي. که دی د دوبۍ شیخي او د له خدای ډېر څه ورکړي نو بیا د له پکار دی چې د عجوه کجورو حساب یې وکړي او د عجوه کجورو په حساب باندې وایي چې د یو کس سرسایه جوړیږي 14400 روپۍ. نو چې ما ته په ودونو کې صرف په کارډ باندې پیسې لګو یا په هوایي ډزو باندې پیسې لګو نو کم خلقو له چې خدای صلاحیت ورکړی او خدای پاک ورله مال او دولت ورکړی نو دی صرف په دې نه خلاصېږي چې شکر دی ماله خدای ډېر مال لا کړی. د له پکار دی چې د عجوه او کجورو په حساب ورکي. که هغه نشي ورکولی نو پکار ده چې د عامو کجورو په حساب ورکي. که هغه نشي ورکولی نو پکار ده چې د کشمش ورته وایي اینه دغه وسکې د وسکو په حساب چې څوک ورکوي دا 5600 روپۍ پر هډ جوړیږي.
نو دا زکات ته فطر یا فطرانه دا زما ستا په نيز یو عمل دی. نو الله تعالی دا خلق جنت ته بول غواړي نو روزه په فرض کړه. نو په روزه کې وته اول او دویم او دریم سټیپس وخول. په دریم سټیپ کې وته بیا ليله القدر راوستو. په ليله القدر کې ورته بیا جبريل راولېګو چې جبريل وته دعا وکي چې په دې ونشي نو بیا وته وی چې په اخیری شپه دغه چې دا د روزه چې په کوم شپه باندې دغه ختمیږي دا او د اختر شپې په دغه شپه باندې الله تعالی د روزي اخیری شپې ان سبب هم روزه خو اخیری روزه بی. نو الله تعالی یغفر لامتی فی آخر لیلة من رمضان قیل یا رسول الله احیا لیلة القدر قال لا ولكن العامل انا یوفى اجره اذا قضى عمله. ان په دې رمبنه لس ورځو کې ستا معافي ونشوه، په دې منځنو 10 کې ونشوه، په دې اخیری 10 کې ونشوه، په اخیری شپه د لایا کوي. نو الله تعالی په اخیری شپه د روزه زما امت بخي. نو رسول الله ته صحابه وي د خدای رسول ولې دا ليله القدر دی؟ وای نه دا د تنخوا شپه ده چې یو سړی مزدوري وکي او خپل کار خلاص کی نو په دغه وخت ول خلق اجر او دغه ورکي اذا قضا عمله. کله چې یو سړی خپل کار خلاص کی نو دی مزدور خپل مزدوري خلاص کړه وس خو الله تعالی ټول بخي. اكو په دې باندې بچو نو بیا سبانه شپه د اختر ده نو د اختر په شپه به ليله الجائزه وي نو پاغه باندې الله خلق بخي. او کو په دی ونشي نو بیا د اختر منزله چیزي نو الله اعلان کوي چې دا څه چلې وې دی روجي نیولې وې د اختر منزله راغلیو نو الله وی عبادي و امائي زما بندگان دي ازما بندگان دي ته وای چې مغفور اللهم خپل کورونو ته واپس شي. نو ډیر بد قسمته به هغه سړی چې هغه د روجي ردي سټیپس نه ډومبي دویم دریم شبي اخیری شپه او بیا ليله الجائزه او بیا د اختر منځ د ټولو کې داسې پرفارمنس شو نه کی داسې کردار شو نه کی چې په هغې کې رده مغفرت وشي. دا هغه سپیره دی چې دته جبریل غوندې فرشتې خیرې کړي دي. وی چې ورغما انف رجلن د هغه سړی پوزه د ککړه شي هغه سړی د پتندر یخ شي چې هغه ته د رمضان میاش میلاو شو او هغه خپل مغفرت ونکو. د دې وجه نه زما ستاسو لپاره اخیری لس ورځې پاتې دي په دې کې د چا وس کیږي په اعتکاف کې کینی ليله القدر در نه مس نشي او ليله القدر به الو نه مس کیږي چې ته هر ماخام منځ ماسختن منځ او د سار منځ د امامتۍ سره کې او خپل خلو او خپل سترګې لګي په کنټرول کې وساتي ځکه قاعدا او قائما دا غوله به هغې سره به لاس میلاوي هغې ته به دعاګانې کوي. کم خلق چې پرزول کوي جنګونه کوي کنزل کوي هغو ته به نه هغو سره لاس نه میلاوي د هغې نه به ځان بچ کې او په فطرانه کې او په صدقه فطر کې په سرسایه کې به تادي کې غریبانان له خپله سرسایه په ټایم ورسې او صحیح کیلکولیشن به د خپل سټیټس مطابق وکړي ځکه چې ته الله له د ټول نه لاندې شی ورکې او د باندې شي د ورکولو ستا توفیقي نو بیا د الله نه ولې تمه ساتې چې تعالی باندې زندگی درکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.